يوزلوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية. أما بعد، د هر څه مخکې زه مولانا صاحب ثروت او دغه سره نور د علماء کرامو ته د زړه له تله مبارکي وایم چې په پوره محنت په ډاډ او اطمینان سره خپلو طالبانو او شاګردانو سره محنت کړی او نن موږ او تاسو ته دغه دینی مجلس برابر کړی. الله دې د دې سایه او تکلیف قبول کړي. او دویم هغه طالبانو ته هم مبارکي وایم چې هغه په دې سختو شرایطو کې خپل سبقونه ویلي او نن یې د خوشحالۍ ورځ ده او د هغوی خاندان ورونو پلرونو میندو خویندو دوستانو ته هم مبارکي وایم. دریم زه لږ مریض یم چون داسې ډېرې خبرې به ونه کړم خو ستاسو مینې تر دې ځای راورسولو. ګنې د تر ډېر وخته تقریبا 1.5 کال به کېږي چې دا به یا به 1 کال کېږي تقریبا چې دا به اولنی یو مجلس وي چې زه بیا هم هغه کې راښکاره کېږم او تاسو سره مخامخ کېږم. اولم دغه مولانا صاحب سره او بیا هم تاسو طلباو سره او دغسې مینهناکو خلکو سره د زړه نه مینئ نو ضرور و چې ستاسو د نیک صحبت ته راشو. یو څو نصیحتي خبرې کول غواړم او دا غواړم چې ستاسو زړونو ته پرېوځي. د دنیا زمونږ او ستاسو دپاره د امتحان کور دی. دینا کم چې مالدار راغلی هغه ځي، دې ته چې کم غریب راغلی هغه به ځي، دې ته چې کم عالم راغلی هغه به ځي، دې ته چې کم طالب راغلی هغه به ځي، دې ته چې کم مجاهد راغلی هغه به ځي. یعنی په دنیا کې چې څوک سا اخلي هغه که هر زنده سر وي، هغه که انسانان او پیریان وي، دا به یو ځل د دنیا د مخ نه ورکېږي. نو څه کول پکار دی؟ دنیا ته چې موږ او تاسو راغلي یو د الله تعالی کلام د نبی علیه السلام په توسط سره د وحی په ذریعه سره په هغه نازل شوی او راغلی او موږ او تاسو ته د ژوند هر اړخ ذکر کړی دی. راځئ وګورو چې په قرآن کې چې ذکر دی آیا موږ په هغه کې عمل کوو او یا یې کړی دی او که نه مو دی کړی. څومره تیاري به هم دې له کړي چې موږ د دې دنیا نه خو خامخا به ځو. آیا چې موږ آخرت ته ځو نو موږ به آخرت کې د محشر په هغه سخته ورځ باندې چې موږ د الله سره مخامخ کیږو آیا زموږ سره څه توښه شته او که نشته چې موږ یې د هغه لوی سفر د تیارۍ دپاره ځان سره ویوسو؟ آیا دا شته که نشته؟ لوی دوره تېره شوه، لوی ژوند تېر شه. تقریبا زه د خپل ژوند وایم چې یو کم 40 کاله عمر زما دی، نو په دې مجلس کې به داسې خلک هم ناست وي چې هغه به 80 کاله عمر وي. په دې مجلس کې به داسې خلک هم ناست وي چې هغه به 15 کاله عمر وي. نو زما او ستا به ژوند څونه پاتې؟ که دا ما او تا په مرمۍ نه مرو، که دا ما او تا په ګولۍ نه مرو، که دا ما او تا باندې اکسیډنټ یا ټکر کېږي که د دې نه مرو، نو خو یاد ساته یو ورځ خو زما او ستا مرګ شته دی. او دغه 80 کاله والا انسان یا دغه 40 کاله والا ځوان ته دا وایم چې زما او ستا خو عمر هم ختم دی، خو ډېر ژوند هم نور پاتې وي، نو 20 کاله ژوند به هم پاتې. په 20 کاله کې به 10 کاله زما او ستا نور په خوب کې تېر شي، نو 10 کاله ژوند به پاتې. نو راځه ای د 80 کاله عمر انسانه او ای د 40 کاله عمر ځوانه او ای د 30 کال عمر ځوان نو 10 کالو د پاره بیا ولې د دنیا په مزو او چرچو باندې خپل وخت ابس تیروي او د آخرت د غلوی جن نه خبره اوسي. جهاد و تیر شه
زه مخکینی خبرې کول نه غواړم، دومره صرف وایم د لوی الله لوی احسان و په موږ او تاسو چې څنګه مونځ فرض و، روژه فرض ده، زکات فرض دی، حج فرض دی، همدغسې موږ او تاسو باندې د الله تعالی له طرفه جهاد فرض دی. او د کفر لوی شان راغلی، د هغوی سره مبارزه مقابله وشوه، الله تعالی تس نس کړه او ختم یې کړه. په دې کې به ډېرو ځوانانو خپلې ځوانۍ بېللې وي، ډېرې میندې به کونډې شوي وي، ډېرې خویندې به یقیني کونډې شوي وي او بورې شوي به وي، ډېر بچي به یتیمانان شوي وي. دا داسې په مفتو کې افغانستان نه دی آزاد شوی. مقصد مې خبره کې دا دی چې په هر دور او په هر زمان کې قربانۍ ته ضرورت دی. دا قرباني به ته ورکې او دا قربانۍ په نتیجه کې به الله تعالی تا ته یو پاک او سپېڅلی او سوچه نظام درکوي. نو راځئ د ده دپاره صرف خپل منځ کې صرف دومره وکړو چې د مینې او د محبت سره خپل ژوند تیر کړو، د دې کینو او د بغضونو نه تیر شو. موږ خبرېږو، موږ د خلکو په منځ کې یو، د اولسونو د حال نه خبرېږو. مه کوئ د الله خاطر وکئ، د یو بل سره کینه مه کوئ. کینه د اعمال داسې سیزي لکه وچو وښو ته چې اور واچې، ټوله نیکي به دې کړي او تندی به دې یو چا ته تریو کړی، یو څوک به په ښو خبرو باندې به درته بد ښکاري، په ښه کار به درته بد ښکاري. دا دې د دنیا او د آخرت تباهي ده. دا کار مه کوه. که وایې چې زه یو مقام ته ورسېږم، طالبانو د کشرانو طالبانو ته وایم، د خپل ورونو ته وایم، که وایې چې زه یو مقام ته ورسېږم، زما نه یو څوک جوړ شي، زما نه خیر خور شي، نو څه کول پکار دي؟ د ټولو نه مهمه خبره دا ده، اولنۍ خبره دا ده چې هر نیک او د دین کار دی کوو، په هغې کې به څه کې د الله رضا مقصود ګڼې. کله چې د الله رضا، د الله یېره او د الله رضا په زړه کې وه، ته به چېرته هم نه خرابېږي. او دویمه خبره ځوانانو دا ده، کوی چې زه مقام ته ورسېږم، زما د دنیا او په آخرت باندې زه عزتمند شم، په دنیا کې د مخلوق په مخ کې عزتمند شم او په آخرت کې د خالق په مخ کې عزتمند شم، نو څه کول پکار دي؟ دویمه خبره دا ده چې ادب کوئ، د خپل پلار ادب وکئ، د خپل مور ادب وکئ، د خپل استاد ادب وکئ، په خپل معاشره کې د خپل مشر ادب وکئ. که یو سپین ږیری دی په مخ کې روان دی او ته ډېر په تیزۍ سره ځې او د هغه سره ټچ کېږې، نو داسې مه کوه، ستا خوله پرې نه ماتېږي. که د یو سپین ږیري په څنګ کې تېرېږي او ته ووایه وایي بابا که ستا خوښ یې زه به لږ مخکې شم، هغه تا ته هم دا نه وایي چې ته مه مخکې کېږه، خو ستا نه به خوشحاله شي او ستا نه به د ده په خوشحالۍ کې الله راضي شي. کله چې ته په یو ځای کې کېناستلې، کور کې ناست وې د پلار په مخ کې، مدرسه کې ناست وې د استاد په مخ کې، مجلس کې ناست وې د دوست په مخ کې، نو دا پښې دې مه غځوه، لږ دې ځان راټول کړه، لږ په ادب سره خپل لږه ناسته دې د ادب زده کړه، لږ رفتار دې د ادب زده کړه، لږ ګفتار دې د ادب زده کړه. دا د چنګیز خان او هلاکو خان په شان د غرور مه کوه. ډېرې کپرې په ځمکه کې ښخې دي، چا چې عاجزي کړې ده، چا چې خاکساري کړې ده، چا چې انکساري کړې ده، دغه خلک الله اوچت کړي دي. چا چې معاشره کې کبر کړی دی، چا چې معاشره کې ځان په نورو باندې لوړ او لوی ګڼلی دی، دا خلک الله تباه کړي دي او ذلیله کړي دي. او څلورمه خبره چې موږ تجربه کړې ده او په وخت باندې خلک مقام ته رسولی دي، نو ای زما ورونو هغه نیک اخلاق دي. راځئ د بد اخلاقو نه تیر شو، راځئ یو بل ته د کنځلو نه تیر شو، راځئ یو بل ته د دشمنانو نه تیر شو. دنیا پانی ده، دنیا پانی ده، دنیا ختمه ده. په دنیا کې چې ته څومره ژوند وکړې 80 کاله به وکړې، او چې 80 کاله ژوند وکړې نو دا راته ووایه چې د 80 کاله نه وروسته بیا ته چېرته ځې، هغه ځای راته راوښایه چې نه مرې نه په ډز مړ شوې، نه جهاد کې مړ شوې، نه بل ټکر دې وکړه، نه د اکسیډنټ وکړه، نه د بارې ولوېدې، نه د کوټې ولوېدې، نه د بل څه مسله ته پېښه شوه، خو چې نه مرې 100 کاله بعد به مرې که نه به مرې؟
نو چې 100 کاله بعد مرې راځه زه تا ته وایم چې دا 100 کاله بعد به چېرته ځې 100 کاله بعد به بیا هم ته آخرت ته ځې ته قبر ته ځې نو مرګ شته نو چې مرګ شته نو په دنیا کې هغه بجلیګر مولوي صاحب به یوه خبره کوله دنیا کې داسې وخت تېر که چې راځي چې خلک درته خاندي او چې ځې چې خلک در پسې جاړي داسې ژوند په دنیا کې ونه کې په خپله محله کې ونه کې په خپله کوڅه کې ونه کې په خپل کلي کې ونه کې چې ته مړ شي خلک کې په ښکاره نه وایي او یو بل ته په غوږ باندې وایي ښه دی چې ورنال شه ښه دی چې پناه شه چې موږ دې خلاص شو داسې ژوند ونه کې او دا ژوند به ولې کېږي چې ستا به اخلاق صحیح نه وي ستا به اخلاق ټیک نه وي ته به بد اخلاقې ستا د ژبې نه به خلکو ته ضرر رسېدلی نو راځه د دې ژبې نه خلک محفوظه که د خپل وجود نه د خلک محفوظه که قسم دی ته به مقام ته ورسېږي چا چې دا کارونه کړي دي هغه الله مقام ته رسولی دي اخیری خبره کوم په دې ځای خپله خبره ختموم او هغه دا ده تقوا ځان کې راولئ خصوصا د علماو طلباو ته وایم تقوا اختیار کړئ ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله وایي ما دغه ډلې ټپلې یا د قومونه دغه مې ستاسو د شناخت دپاره پیدا کړي دي قوم مې پیدا کړی دی ولس مې پیدا کړی دی ملکونه ورته تاسو وایي دا ورته وایي رنګونه ورته تاسو وایي دا صرف ستاسو د شناخت دپاره دي خو الله قرآن کې وایي ما ته چې ګران دی ما ته چې محبوب دی ما ته چې نږدې دی هغه څوک دی چې زما نه یېرېږي نو راځئ اوس وایو که نه موږ علما دغه علما کرام تفسیر کوي خو زما ستا ذهن ته دا خبره نه پرېوځي ساده الفاظو کې دا وایم د دغه تقوا معنی دا د ای زما عوام ورونو چې د الله نه داسې وویرېږه چې د ورځې د یو ماشوم مخې ته ګناه نشي کولی د یو څاروي مخې ته ګناه نشي کولی ډاکه نشي والی غلا نشي کولی دروغ نشي ویلی العیاذ بالله خدای دې معافي وکړي زنا نشي کولی په موبایل باندې غلطې سندرې نشي اورېدلی لوبې نشي اورېدلی ګانې نشي اورېدلی ډرامه نشي کتلی او چې بیا د لوی الله مخې ته شي او د شپې ګناه کوي تقوا دې ته وایي چې د ماشوم نه شرمېږي نو د الله نه مو شرمېږه تقوا دې ته وایي چې د ماشوم نه او د خپل بچي نه حیا درځي د بچي په مخ کې لوبه نشي اورېدی د بچي په مخ کې فلم نشي کتلی د بچي په مخ کې بله ګناه نشي کولی د څومره ډاډه انسان چې بیا د شپې 12 بجې شي او د لوی الله مخې ته ګناه کوي شرم نه درځي الله به دې څه کارونه جوړ کړي الله به دې څه ځان ته رانږدې کړي نو ځان کې تقوا پیدا کړئ ځان کې د الله نه یېره پیدا کړئ او ګورې وخت ختم د امتحانونه ډېر تیر شو ما داسې لیدلي زه به یو ځای کې یم یو چا مې یو مخې له یو چیټ راوړه د کاغذ دومره ټوټه یې راوړه چې دا د کاغذ ټوټه مې وکته د دې کاغذ په ټوټه باندې رسم شوی و نقشه پې جوړه شوې وه زما فکر دا و چې دا کاغذ به صرف ما ته را رسېدلی وي او دا به یو وي خو یو کاغذ نه و په لکاو کاغذونه کاپیرو چاپ کړي وو بیا اجازونو هلیکاپټرو ته خېجولي وو او چې په کوم ځای کې به ماشومانو لوبې کولې او یا به په کوم ځای کې بازار و هغه ځای کې به هلیکاپټر ودرو داسې په قلار او په مزه به یې کو هغه پاڼې به راوغورځولې تا به راواخیسته ما به راواخیسته هغه به راواخیسته هغه به راواخیسته هغه پاڼه ما ته راورسېده چې ما وکتل قسم د الله په ذات په هغه باندې د سپي نقشه جوړه کړې وه او د سپي په شا باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی و زما ستا د کلمې دومره توهین کړی و چې دومره سپکاوالی یې کړی و چې په لکاو پیپر او پرچې چاپ کړې وې او د هغه په شا باندې کلمه لیکلې وه او بیا یې زما ستا منځ ته راګوزارله او دا یې تا ته او ما ته درس درکو چې د دې کلمې دفاع کوونکی څوک شته صلاح الدین ایوبي مړ دی د عمر رضی الله عنه بچیان شته ما او تا یې معلومولو الحمدلله خو به څوک وو یو ځای کې وو سپین ږیري راغله د نن نه تقریبا د 2012 خبره ته کوم
سپین ږیري راغلي یوه کلي کې ناست وم د خپلو مجاهدینو ملګرو سره. د سپین ږیرو مثال بیا د ماشومانو شي، زړونه یې ډېر نرم وي او په لږه خبره باندې خفه کېږي. موږ د غره په څوکه کې په یو کلي کې یو 2012 هغه کال دی چې په هغه کې د امریکایانو ډېر زور او شور و. څه امریکایان راغلي و ناکام شوي وو، بیا پسې 15,000 پوځ کو نور څه وو، هغه یې پسې نور راوستو، قوت یې وله زیات که. ځمکه ټینکونو نیولې وه او اسمان جازونو نیولی و. څه سپین ږیري زما خواله رال ما ته وایي وایي حاجي صاحب سخت یې وژړل. ما وویل بابا ولې ژاړې، خبره کوه. دوه سپین ږیري وو. وایي ژاړم به نه. موږ ویل که کومه خبره یې او زمونږ د مجاهدینو مطابق او متعلق یې خو راته ووایه چې موږ هغه خدمت وکړو. ما ته وایي خو همدا تاسو یې وایي چې دغه څومره د لرې نه هم دا پیغام راوړی دی تاسو ته، په دنیا کې هم راته همدا تاسو ښکاري چې زمونږ دفاع به تاسو کوئ. مال څه شل دی راته وایه. وایي بېګا شپې امریکایان په دې لاره باندې تېرېدل او ټینکونه ورسره و. زمونږ کورونه د سړک په سر باندې دي او لږ کورونه نه دي، ډېر کورونه دي، کلی دی. او دا داسې کلی دی چې خیر ستاسو ذهن ته یوه خبره در اچوم چې د روسانو په وخت کې زما پلار هم شهید شوی و. ما ته وایي په هغه ځای کې بېګا امریکایانو د ترجمان په توسط باندې اعلان وکړ چې دې کلي کې چې دا څومره دروازې دي سړک ته راماتې دي دا به څوک د شپې نه بندوي. او خبره دا وه چې موږ د دې دروازو نه یېرېږو، حالانکې دا خبره غلطه وه. سړو وژړل وایي چې موږ د خپلو ښځو دفاع نه شو کولی، موږ د خپلو لوڼو دفاع نه شو کولی، موږ د خپلو بچو دفاع نه شو کولی. لږ نیو چې په ګډه لاړ شو، موږ به نور څه کوو، د الله نه سوا نور څوک نشته دی. قسم درته کوم چې ما مجاهدینو ته مخ واړو، سپین ږیرو په دې مخ باندې چې مې دا جړا لیدله نو جهاد خو مې د ده دپاره و چې زما د خور او د مور د سر او د لوپټۍ دفاع وشي. جهاد خو مې د ده دپاره و چې زما د کلمې دفاع وشي. جهاد خو مې د ده دپاره و چې زما د قرآن کریم دفاع وشي. جهاد خو مې د ده دپاره و چې زما د نبي د حرمت دفاع وشي. هغه څومره مجاهدین ملګري چې را سره ناست وو هغه مې په موضوع مسله باندې پوه کړل. او سپین ږیرو ته مې ویل چې تاسو دلته کښېنئ او هر څه چې وشو چې په دې محضر کې ویل نه دي پکار، الله به ناراضه شي. لاړو، جګړه وشوه، جنګ وشو په هغه ځای باندې چې موږ حساب کړي دي. په هغه ځای باندې دغه سپین ږیري د خبرې نه وروسته چې موږ په 2022 پورې 8-9 کاله کې حساب کړي دي، تقریبا 15 نه تر 40 پورې شهیدان په هغه ځای باندې وشو. خو په هغه خویندو او میندو پورې هغه دروازې ور بندې کړې. موږ د لا ژوندي او زما د خور د سر لوپټه به څوک لرې کوي؟ موږ د لا ژوندي او زما سپین ږیری به څوک ژړوي؟ موږ به لا ژوندي او زما عزت چې هغه هلته خپله ښځه او خاوند په یو کټ کې پروت دی او ته به راځې او د هغه دروازه به خلاصوي، ته به د هغه نه بستره، بړستن او کمبل درکې او زه ځوان به ژوندی یم؟ والله بالله که وشي. جګړه وشوه، جنګ وشو، داسې شهیدان مې پکې بیا ولیده. یو ملګري راته په هغه ځای کې یو ملګري 2 ملګري شهیدان شو. نو څه ملګري مې 5 میاشتې بعد یو ځای ته ورغله. ما ته د هغه ځای نه په وارلسټ یعنې مخابره باندې غږ وکړه، وایي حاجي صاحب دلته په یوه ونه پسې هلته څېړۍ دي غرونو کې، تاسو به ورته څه وایئ؟ څېړۍ وې. وایي په ونه پسې هغه د پلانکي حاجي صاحب د وجود کلمې، د انسان کلمې ډېرې زیاتې غټې، وایي دغه وجود کلمې په یو خاخ د بوټو پسې دا نغښتې وې. 5 میاشتې بعد دغه سپین ږیري د یوې خبرې د وجې نه دومره شهیدان وشو چې 5 میاشتې بعد ملګری ورځي او د خپل شهید د خېټې د بمبار د وجې نه هغه کلمې چې په بوټي پسې نغښتې وې هغه راغلې او ما ته وایي چې څه پې وکړم؟ مالمې راوړه، هغه خو م دفن کړی دی، دغه کلمې م د دغه ونې یخ ته خښې کړه، خپله قرباني ورکړه. خو څه یې وکړه؟ ورونه یې بند کړه. یو ملګری دی، دا خبره مې مخکې م کړې وه، قاري صاحب دی، د ملګرو سره یو ځای شوی دی، د خلکو رهبري کړې ده. کله چې په کافرو باندې جګړه او جنګ کړی دی افغانستان کې، بیا راځي کله چې کور ته راغلی نو امریکایانو پې چاپه ووهله
کله چې چاپول هغه د قرآن حافظ و لکه د حافظانو په شان هغه یې ونیو رابارې که او دا مبالغه نه ده نو د سرې بزي او د تورو بزي قصې دي چې اسې اورئ دا درس دی درس او دا بالمشاهده خبرې دي دا د سترګو لیدلي دي دا د لاسو راوچت کړي دي او دا د پښو پسې منډې کړي دي هغه خبره ته وایم نو قاري صاحب یې راوویسته قاري صاحب خو فکر دار چې زمانه کافر نه دي خبر چې ما د مجاهدینو رهبري کړې ده قاري صاحب چې کله عبدالله قاري صاحب راوویسته مور یې مولا راوویسته پلار یې مولا راوویسته خویندې مې پیغلې هغه یې مولا راوویستې خوا شاته چې څومره کورونه هلته چې کله چاپه وه چا برب نه شو کولی نه به د شپې شه او نه به د ورځې شه قاري صاحب یې ستن پورې وتړه چې قاري صاحب یې ستن پورې وتړه د ستن د تړلو نه مخکې یوه بله وکړه او هغه یې دا وکړه دا خبره ته ځکه کوم دې باندې خبره د یو بل نه زیاتېږي خو خپله خبره به ختموم چې ستاسو ذهن ته د دین اهمیت کېوځي ننوځي او په دې پوهه شئ چې دا دین په مفته کې نه دی راغلی دې قربانۍ یې وخوړې په لکاو شهیدان یې وخوړه ډېرې خویندې او میندې بې عزته شوې ډېر پلرونه په ویر او په ژړا باندې ژاړي د خپل بچي قبر او ته قسم دی چې نه دی معلوم نو قاري صاحب د ده نه مخکې چې قاري صاحب چې راوویسته مور یې وله اول په یوې ستن د برنډې پورې وتړله پلار یې وله بیا په بلې ستن د برنډې پورې وتړه خویندې یې وضعیت ته ودرولې او قاري صاحب نه جامې وویستې کمیس یې تې وویسته پرتوګ یې تې وویسته څومره چې و دا یې لوڅ کړه که زما دا ګوته قاري صاحب چغې وایي ژاړي او دا وایي چې پلار اخلاص مې که مور اخلاص مې که خور اخلاص مې که ای ګاونډه راشه خلاص مې که قسم دی که په چا کې دا طاقت دی چې د عبدالله دپاره راشي او د کافرو نه اخلاص شي نو بیا کافرو څه وکړه کافرو خو په کار دا وه اسیم شهید کې خو ای د الله په ځمکه باندې راغلی انسانه ای ظالمه او بدبخته خو په ګولۍ یوله ختمه به شي مور او پلار یې ورته تړلي دي او خویندې ورونه یې ژاړي قاري صاحب پسې امریکایانو سپي رایله کړه او دوه سپي دا په خولو کې ونیو کله یې د مور پښو ته وراچوي کله یې د پلار پښو ته وراچوي کله یې د خویندې پښو ته وراچوي په سلهاو امریکایان راغلي دي او امپورې ټوپکې ورسره دي او دوی په سرونه یې نیولي دي قاري صاحب ژاړي 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 چې اخیره کې د قاري صاحب تر د سحر چې کله کېږي د قاري صاحب ساه خیږي او د قاري صاحب مبارکې غوښې لکه د دغه طالبانو بچو مبارکې غوښې امریکایانو د سپو په خولو کې لاړې او قاري صاحب شهید شه او د هغه نه وروسته یې ورته بیا مور او پلار رایله کړه او هغې ته لاړ دا دین تا ته مفتو کې راغلی د دین په اول وخت کې ما تا ته درس راکړی دی د الله نبي باندې څومره تکلیف تېر شوی په صحابه کرامو باندې څومره تکلیف تېر شوی په تبع تابعینو څومره تکلیف تېر شوی ستا په مشرانو باندې څومره تکلیف تېر شوی دی دین غواړي قرباني دین غواړي محنت او د دې محنت دپاره به من او تاسو په الله یقین وکړه من روان یو آخرت ته او آخرت کې به هر سړی راپاڅېږي او دا تمه به لري چې زه به جنت ته ځم د جنت څه موږ ورته د مې کلي خیرات وایو دا جنت څه د مې کلي خیرات دی چې هر څوک به په مردارو لاسو باندې خوري نو راځئ په دې خاطر باندې یو شو یووالی وکړو او اتفاق او اتحاد وکړو د دین دپاره چې کله موږ تاسو د قربانۍ ضرورت شو هغه ځای کې موږ تاسو قرباني وکړو کوشش وکړو دعاګانې وکړو چې الله تعالی امن ورورولي او سوکالي په دې وطن ملک په علاقه په ټولو باندې راولي او الله تعالی دې راته تاسو نه خرابوي کومې وخت د لزیات اخیستې دغه بخښنه او بخشش غواړم یو ځل بیا دغه بچو ته مبارکي وایم بچیا الله تعالی مو صالح لوی کا ام تاسو یې زموږ د سترګې دي ستاسو په دې ول پټکي کې ډېر څه پراته دي دغه ول پټکي چې تاسو د طالبانو وینئ دا پټکي قیمتي پټکي دی د دې پټکي قدر وکړئ یو وخت داسې و چې په دې پټکي باندې پابندي وه یو وخت داسې و چې په دې پټکي باندې به یقینا د دهشتګردۍ د تروریستۍ او د اورپکي نوم و نن دغه طالبان الحمدلله که تاسو لیدلي د دنیا سپر پاور چې کوم دی هغه یې صفر ته راوستی خدا د طالبانو برکت دی دا د علماو برکت دی دا د بچو د اولادونو برکت دی الله مو ښاد او آباد لره کومه خبره زیاته شوې د هغې معذرت غواړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین